أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فازلهما الشیطان عنها بیا شیطان پسلا وکړل ډګمګاو وکړل دواړه فاخرجهما مما كان فيه اور غیب وصل او زوینا چې کوم دواړه او جنت کې وقلنا احبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا بموجه توی چې اهبطوا تسکوس شي بعضکم لبعض عدو توس کې به بعض د بعض د پرا یو بل د پرا بو دشمنون وي ولکم فی الارض مستقر ومتاع الہین او توس ته پرم زکی کې ټکانا دو ومتاع الہین او لږغون ته وخت رسي فائدہ دو فتلقى آدم من ربه کلمات بیا حاصل کړي ادم علیه السلام خپل رب طرف نه کلمات فتاب علیه توبه وکړه الله توبه قبول کړه انه هو التواب الرحیم ویلي چې هغه الله چې دا هغه توبه قبلون کدا ډیر توبه قبلون کدا الرحیم او رحم کون کدا بسم الله الرحمن الرحیم د ادم علیه السلام او کیا دغه تخلیق یا هغه ته سجده کول یا الله رب العزت چې کوم علم ارکړو دا ټول خبرې موږ وکړي پر موږ دا خبره کړې و چې الله رب العزت ادم علیه السلام او حوا علیه السلام دا جنت کې یو بوټي نه منې کړیو چې به دی بوټي نه نه خوري دی بوټي پر ابو نږدې نه ارڅي ادم علیه السلام حوا علیه السلام اغه بوټه خړال یا بوټي ته نږدې ایرغلل مخکې پاغه من خبره دو چې فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما چې دا دواړه چې دا شیطان ډګمګاو کړل بیا الله پاک اغه جنت نه رو بسل اغه جنت کې چې کوم دته آرام او سکون راحت و اغه نه دی وروته اوس شیطان څنګه ډګمګاو کړل دی بری کې علما مختلفي خبرې لیکلي چې به منګوره په شکل کې رغلال یا د مور په شکل کې رغلال یا د منګوره خلی کې رغلال د ټولي خبرې خو به هر حال مقصد دادا دي دو خبرو چې شیطان ته الله رب العزت دا طاقت ارکړه دا چې دا انسان ته وسوسه ارچواشي ان الشیطان لیوحون الی اولیائه چې شیطان چې دا زړه کې چې څنګه وਹੀ وو الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه کې وستله داسې د شیطان چې دا وسوسه اچول شي کاغه جنت کې اننه سراوي کاغه جنت نه بری وي نو دا رسول شي ویل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی حدیث مفهوم داسې دا چې د شیطان د توسه په جسم کې داسې درومي لکه څنګه چې دا وینه دو دا کله پوسچی کله نون درسي داسې د شیطان ته دا اختیار شته چې دا په دی وینه کې ګرځیر ګرځي نو بهرحال شیطان څه دوکایر کړه ها غیبر کې علما دایي چې کوم بوټی نه چې الله ادم علیه السلام او حوا علیه السلام ته منع کړي وا هغه بوټی بری کې شیطان ارغلال درويغه وي دای وي چې د الله پاک چې توس منی کړي چې دا بوټه ما خورای یا دی بوټی ته نږدې ما ارڅي هغه مقصد دا ده چې الله توس مزکی کې خلیفہ جوړي مزکی ته توس استي اوس دا بوټه چې دا شجره الخلد دا د همیشه ولا بوټه دا چې دا کله رسې توسه خوره دالته وی به توسه دا جنت کې وای کدا توسه و نه خوړه به توسه مقصد دا وی درويغه وي نو ادم علیه السلام خو جنت کې الله ته نږدې مو دي الله قرب منتي خواش وو چې مزکه ته څنګه روایتو کې چې مکه دي ته چې زمزکه تلوټ شو مزکه کې چې به ته داسې ټیم تیرا بیا به مارګ روشي مارګ څه شوی نو شیطان بیا یو زنور شکل ته پیش کړل اغه منته مارګ روغل د مارګ سکارات روغل د ټوله خبره روغلې ته وایي چې دا مارګ بروشي به واغانه بعد ته د مزکه کې شاخ تل شي مزکه کې بنوند شي بهرحال آدم علیه السلام هغه بوټی نه وخوړل نو الله رب العزت ته چې تاسو جنت نه اوسئ
وکلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو چې کوس شای دالته نه توس کې وي وبل لپاره توس دشمنون وای. اوس آدم علیه السلام جنت نه روغله دی بره کې علما غټ باس لیکل چې آدم علیه السلام چې جنت نه کوس شوال چې تر کوس شوال. نیم روایت داسې چې آدم علیه السلام په هندوستان کې او هندوستان کې یو رحنا علاقہ واقع کېته شو. عبد الله بن عباس رضی الله عنه بل روایت ته چې آدم علیه السلام هندوستان کې کوس کړل الله پاک غزو کې چې رحنا کومه علاقہ دغه کې دا سری روایتو کې دا هرسي چې طائف او مکه منځ کې د رحنا مقام ندی کې کوس کړل. دا روایت هرسي چې آدم علیه السلام په صفا مقام کې الله کوس کړل. حوا علیه السلام چې هغه په مروه مقام کې کوس شو. او حسن بصری رحمت الله علیه فرمی چې الله رب العزت آدم علیه السلام په هندوستان کې کوس کړل او حوا علیه السلام چې وا دای په جده کې کوس کړل. کوم منګور چې وا هغه په بصره کې کوس کړل. نو مختلف خبرې ولې او علماء دا خبره هلي کړې دو چې الله رب العزت چې کله آدم علیه السلام جنت نه کوس کړل هندوستان کې بیا آدم علیه السلام جنت نه څو بوټي وروړي څو پخیر وړي وي هغه پخې چې ویم زکی کې پلاو شولې هغه نه بیا وړي کې بوټي روغله. بیا هم علما په دې تفصیل سره خبره کړې دو هغه لیکي چې دا بوټي چې د هندوستان د خوشبو چې دی خوشبو دا مشهور ده او دا زکه دمرا مزدوري دي چې هغه جنت نه چې بوټي ورولیو آدم علیه السلام په خیر وړي وي هغه نه هغه بوټي وشول هغه نه دا خوشبو وغیرہ جوړ شول. علماء دا خبره هم لیکلې دو چې هغه بوټي چې هغه اصل کې د دنیا کې چې څومره میوه دي دا هغه میوه دي هغه په خونه جوړي وي. ها خدالته داوی چې دالته دا میوه چې وي هغه بدلیږي او د دې ذایقه یو شی وي حالانکه دا جنت نه ولیدي خو جنت ول چې وي هغه په مخ لذیذي. نو بهرحال الله پاک آدم علیه السلام جمعه پرز حدیث کې دا درومي نبی علیه السلام فرمایي چې خیر بهترین ریس چې دو هغه جمعه دو چې دې کې آدم علیه السلام الله پیدا کړه دا او جنت ته وتل دا او جنت نه بیا پر پوس کړه دا نو جمعه پرز او دا هر روایتو کې خبره سي چې آدم علیه السلام په جنت کې څومره وخت تر کړه نو 40 کلی چې 130 سال 40 کلی دي چې نه یو وخت لږ غونډه ټایم تر کړه 40 کلی دي چې نه مزدګار نه ونسه د سترګې ډوبېدنې رسي المشوم المنظر سي دمر وخت آدم علیه السلام جنت کې تر کړه دا اوس څومره کول دي څومره دي نو هغه کې مختلفه خبرې دي. خو بهرحال آدم علیه السلام الله رب العزت جنت نه کوس کړل. بعضکم لبعض عدو دا وی چې توس کې یو بل لپاره دشمن وي. اوس دشمنی چې دو دا بوي یو بل لپاره او علما دا خبره هم لیکي چې انسان لپاره دشمن یو وضح دشمن چې دا هغه خو شیطان ده او بل وضح دشمن چې دا هغه نفس خواهشات دي او هر سړی د نفس او د خواهشاتو په دشمنۍ کې ډېر مبتلا ده. بس چې ته زړی ته وي دا کوي دې ته نفس خواهشات یې. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. قران دا خبره کړي چې کوم سړی چې الله مخې ته درېدنې نه وډر شو خپل خواهشات چي دي. خواهشات مقصد څه دا خواهشات مقصد دا چې زړه کې څه روغله لگا کوي نه جایز ته کسي نه ناجایز ته کسي نه حرام ته کسي نه حلال ته کسي بس چې څه کوي د زړه مني. نن کله دنیا او په معاشره باندې سوچو کې دا ټول نفسانی خواهشات کې مبتلا دي A to Z. ګوره نه چاته د منځ ته میستا نه چاته د قران ته میستا نه چاته د سنت ته میستا هیڅ شان نشته. افسوس خبره ده. نو دا خواهشات کې مبتلا سره پیسې په لګیدل او خدا بندا پیسې کرون ته फायदा نه دویر کړي حمان شداد ته نه دویر کړي. فرعون چې ازون ته خدای وي هغه کو پیسې ډېر یو د خدای دعا خو نشي کول هغه خو د خدای دعا کړي هغه ذلیل خوار ده او دغه پیسې وی مریحب سه
دغه پیسې حرام حبس کوي او متپویږي هم خو بیا داسې شیطان دای ته مزین کړه د چار شاده حالانکه په زرونو اربونو خلک ولیدل چې د دنیا نه روان ده هیڅ ښه پیسې फायदा نه کوي کوم مهنتونه چې دی کړي غیب سي چلتا ورثه او رات تربور ورونه دا ټول چې دی د خپل کې سره مړي دا پیسې هیڅ फायदा نه کوي نو دا مقصد نه دا او کدا پیسې داسې مقصد یا دولتمندی سرمایه‌داری دا الله پاک سره د دې څه مقام وا نو چې څومره انبيار ولیدي او خاص نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام سردارون هغه وخت کې چې نبی جوړول به نبی علیه الصلاۃ والسلام نه جوړا سردارون به جوړول نو د پیسو یا د مالداري د دې درومدار الله سره نشته خلق جهنم ته روان دي جهنم طرف ته روان دي خو خلکو ته سوچ نشته او یو بل سره دشمنی دا بووي ولکم فی الارض مستقر و متاع الہین او توست پر په دغه مزکه کې ټکانه دو او لږونته سامان ده دا قران وایي چې لږونته سامان ده یعنی مزکه دو دای تو دی پر پیدا خو ټیم دی تو په دې کې ډیر نشته لږونته ټایم دی دا یو سړی د 50 کولو دا ته پاتې نه وکا ته چې 50 کولو د څرنګ څه پوښوي دا وایي چې اې څه نشو پوي حالانکه په دغه 50 کولو کې په دې 55 روغله په دې ځونیر غولي په دې سختای غولي تکلیفونه مصیبتونه خوشي غمونه دا ټول غولي خو لکه نه چې پاتې نه ولګیدا نو الله وایي چې لږ د مزکه تاسو ټکنه دو او لږ سامان فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم بیا الله رب العزت آدم علیه السلام ته څو کلمې القا کړې زړه کې ته وشیلې آدم علیه السلام هغه کلمې یلې الله پاک توبه قبول کړه علما یې چې دا کومه کلمه وا نو قران بل ذکر چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا ودی چې کله انسان توبه وبسي بل د خپل اصرار کوي چې یاله مونږه ګناه شوی بیا د داسې توبه وبسي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو روایت ته چې غینه چا پات وکړه چې آدم علیه السلام ته الله په کوم کلمات شیلی نو هغه دای ته وی چې آدم علیه السلام پهلا انسان د چې هغه حج کړو او پهلا عمل حج کړو نو کلمات نه مراد ابن عباس رضی الله په روایت کې چې حج تا د نبی علیه السلام حدیث ته فرمایي چې کوم سړی چې حج وکي هغه ګناه نه صفاشي هغه بیا ګناه نه کوي هغه د بیا زیاړې نه کوي هغه د څه خبرې نه کوي دا داسې شی لکه کومې ریس چې دا د مور خېټې نه پیدا وي نو دی وجنه علماء چې آدم علیه السلام پهله حج کړه دا د توبه چې وا او د ګناه چې دی آدم علیه السلام معاف شو دا د هغه حج دی واجب معاف شو یا خو صرف حج خبره نه دو د نور کلمات هدي نو ویلی توبه الله قبول کړه انه هو التواب الرحیم چې الله چې دا هغه ډیر توبه مفکون کړه او رحم کوي ګوره انسان که څومره ګناو کی خو چې کله دا توبه وبسي الله پاک معاف کوي حدیث کې درمي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا فرمایي چې کله یو انسان توبه کوي الله پاک فرشتو ته وي چې دا انسان وکړي دی مو ته توبه وکړه او دا بنده مو معاف او زه په دغه انتظار کوم چې دا بنده ورسي نن د مو بنده روغلال دومره سوچ خو سره پیدا شو چې او یاره د مو چې څومره ګناونه کړی دي د دې مفکونه ولا خو الله ذات ته مو ته روغلال نو الله یې چې مو معاف کړ نو الله پاک توبه قبلون کدا چې څومره ها غټ ګناه وشي نو الله توبه چې ته صحیح زړه سره وکي توبه به معاف شي او توبه دې پر خپل شرایط علما بیانې ها خو لیکن دا مسله واده سره نوٹ کړئ چې کچېری تو داسې ګناه کړوي چې هغه کې د چا حق خړل ده به چې څنګه توبه دې په نور شرایط دي دا یو شرط دا هدا چې کوم ګناه تو کړه هغه کې د بل مسلمان نقصان کړه دا هغه حق ته خړل ده هغه حق ادا کا هغه حق ادا کا موږ خو زر باز جنوزو کې داسې وای چې وژه پلای ته بخښای کچاوي او خدا بنا جنوزي پوریز بڅوک ته ترچګری چې مو د ابا په لدیش زره دي څلويټ زره دي ابا د ټوله ژوندۍ داسې تیر کړی چې د یتیمونو د مسکینونو د فقیرونو د غریبونو د حاجتمندو ضرورتمندو بیکسه او ندار خلکو مال منته به ټول عمر تل کړی بس په ور راخ سره به معاف شي حالانکه چې یو شهید چې دا شهید نشي کنه الله لري کې دي ته هر څه معاف شي او کچا قرضاوي چا حق وی په لغي حساب کتاب وي
نو دی وجنه بچار دو کوي وسړي داسې ګناه کړي چې هغه کې بل حق وي چې هغه حق بیا ادا کی نور الله توبه قبلون کدا الله مفکون کدا. هغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا غټ بزرگ تر شو امام حنبلی المسلک و امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په مسلک ډیر عبادت گزار و او شیطان خدا چار دو چې انسان ته دوکایر کی نو ورزه عبادت چلی ملي ته نوستو شیطان داسې چاله ته وکړل چې یو بوټه چې دا پاغي کې رڼا یې ته وکړله ایته چې بس چلی ملي عبادتونه ته ډیر وکړل ته ما ځون ستړه کوه مستمو معاف کړي نو هغه غټ علم هغه ته پاتو هغه ته وی چې دمر غټ نبیون رغولې دي دمر ستړي شوی دي هغه ته دا معاف نه دي مو ته وڅرنګ معاف شي شیطان بیا راخ پوکړل ته چې بس خپل علم باشي کته سره علم نه وته بده کښو هغه بیا تر چې نه علم نه کړه باج الله باج کړو چې کله شیطان ته داسې به شیطان ته چې مو سره 70000 دی نور داسې پندې دي چې زه هغه بدلول شو انسان ته دوکایر کواش لکه ادم علیه السلام ته پیله یو خو انکار وکړل دی الله حکم سجدا نه وکړه بیا ادم علیه السلام ته پیله درویش شیطان وي او پیله دوکا ادم علیه السلام ته شیطان ورکړ نو علما لیکي چې پیله دوکا پیله درویش پیله فراډ دا شیطان کړه دا پیله توبه چې کړي دو هغه ادم علیه السلام کړي پمځکه کی نو توبه الله پاک مفکی انه هو التواب الرحیم الله پاک د عمل کوي فکر نصیب